بسم الله الرحمن الرحیم. حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ډاکټر دا پوښتنه کړې ده چې نن سبا چې د کومې جوړې اولاد نه کیږي د هغه دپاره د جدید طریقې اختیارول کیږي. دا د شریعت په رڼا کې څنګه دي؟ زه به د څو صورته درته وښیم او پر دې باندې زموږ رهنمایي وکړه. یو صورت دا دی چې د کومې زنانې خاوند کمزوری وي په ماده تولید، یعنی هغه منی د زنانې رحم بچهدانۍ ته ورسولو باندې قادره نه وي، نو د ستن او د اجکشن په ذریعه هغه ورورسوي. او دویم صورت دا دی چې د یو زنانې د بچهدانۍ پرې چې کومه ماده ورسیږي هغه لارې بنده سوې وي، نو استقرار حمل نه کیږي، نو بیا د هغه زنانې او دغه رنګه د دې د خاوند د دواړو ماده تولید راواخي، د بنې په یو مخصوصه مدته پورې په یو ټیوب کې کښیږدي چې هغه ته ټیسټ ټیوب بی وایي، په دې کې کښیږدي، نو د څو وخت ثبات کې بیا د هغه زنانې بچهدانۍ رحم ته منتقله کړي. یو دا صورت دی. او دریم یو دا صورت دی چې د کومې زنانې د خاوند چې کوم تخم دی د اولاد هغه ختم سوی نه لري، نو بیا د یو پردي سړي ماده تولید اصله کول سي او د دغه زنانې رحم بچهدانۍ ته د ستن په ذریعه د اجکشن په ذریعه ور داخله کړي. نو دا د صورتونه درې سره څنګه حکم لري. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، په دې پسې موږ ډېره پلټنه وکړه او د ډېره وخته په دې تحقیق باندې لګیا وو. بعضو به جایز ویل او بعضو به ناجایز ویل، خو اوس فتاوی دارالعلوم ذکریا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 338 ډېر په تفصیل سره پر دې باندې غږېدلی دي او ډېر په ښایسته انداز کې دا ټولې مسلې څېړلي دي او بیان کړي. د اول چې کوم 2 صورتونه دي چې ماده تولید منی د دې د خپل خاوند وي، خو صرف یا د اجکشن په ذریعه سره بچهدانۍ رحم ته ورسوي چې خاوند یې کمزوری دی، یا داسې وي چې د دواړو دا سره ګډ کړي، څو وخت په یوټیوب کې کښیږدي بیا بچهدانۍ له ورسوي. دغه صورتونه چې کم دي دا د ضرورت په خاطر پر دې باندې عمل کول جایز دي. او په د مفتی خالد سیف الله رحمانی صاحب د هغه هم پر دې باندې ډېر بحث کړی دی، هغه هم لیکلی دی چې دغه صورتونه جایز دي چې د دې د خاوند خپل منی وي، نو هغه چې بیا سره ګډ کړي چې کوم صورتونه دي دا جایز دي د ضرورت په خاطر. او چې کم علما کرام و دغه صورتو ته ناجایز وایي، د هغو مخته 3 خبرې پرتې دي. یوه خبره دا ده چې دغه کار چې کوي نو نارینه به مشزني یعنی موټ به ویي، نو دا چې دی ګناه ده. دویم دا دی چې په دې کې بېستري راځي او د شدید مجبري بغیر په دې کې بېستري کول دا جایز نه ده. او دریم دا طریقه خلاف فطرت او شریعت عام مزاج دا دی چې د خلاف فطرت کارونو سره منع کوي. د دغه 3 خبرو ډېر تفصیلي جواب ویلی دی. هغه د دې خبرې جواب چې په عام حالاتو کې د موټه څخه فقها منع کړې ده، لیکن چې کم ځای کې ضرورت راغلی دی نو هلته بیا اجازت ورکړی دی. لکه خلاصة الفتاوی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 260. او د هغه رنګه بیا لیکي چې د موټ چې کوم ممانعات راغلی دي هغه دا چې دا ماده چې کومه ده دا د زندګي ماده حیات دی، دغه ځای کول دي. نو که چیرې دا د مصنوعي تولید دپاره وسي نو دا خو بیا کارګر جوړ کول سو، نو ځای خو نه سو، نو دغه صورت چې کوم دی دا په ممنوعاتو کې داخله نه دی. او دا چې د شدید مجبري بغیر بیا پردګي اجازت نسته، د دې هم ډېر صورتونه هغه بیان کړي دي چې په ډېرو ځایونو کې داسې اجازت ورکول سوی دي، او دا هم یو سخت ضرورت دی. دا امکاني طور باندې د شدید امراضو باعث جوړیږي او دغه اولاد څخه محرومي د ډېر سخت امراضو سبب جوړیږي. لکه علامه مبسوط لسرخسی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 150 پر دې باندې هم ډېر بحث کړی دی، دغه په حواله سره راخیستي دي. نو د دا خبرو ډېر تفصیلي جواب یې کړی دی، خو بهرحال دا کتابو لیکلي دي چې دغه سنتونه جایز دي. پاتې سو دریم صورت چې منی ماده تولید د دې د خپل خاوند نه وي، د بل چا سره اخي،
د دې بچهدانۍ یعنې رحم ته ورسوي دا بالاتفاق حرام او نجایز دی. جدید فقهي مسائل جلد نمبر 5 صفحه نمبر 152 کې مفتی خالد سیف الله الرحماني صاحب هغه لیکي چې د پردي سړي ماده تولید د یو زنانې چې کوم رحم دی یا بچهدانۍ دی یا د هغې د ماده تولید سره ګډول د دې چې څومره صورتونه دي دا ټوله ګناه دي او په حکم سره د حکم په اعتبار سره زنا ده. ها که چیرې چا وکړله چا داسې عمل وکړي نو د اولاد به د چای نو اولاد به د هغه چای وي کوم چې د دې خاوند دي ځکه په حدیث کې راځي الولد للفراش رواه البخاري جلد نمبر 2 صفحه نمبر 999. دغه د بل چا منی ورسره ګډول خو جایز نه دي حرام دي. که چا وکړله داسې کار یې وکړي نو اوس کشنۍ پیدا سو کشنۍ به د چا وي نو دا به د هغه چا وي کوم چې د دې خپل خاوند دي یعنې صاحب فراش د هغه به وي. نو به هر حال دغه درې صورتونه دي. اول 2 صورته د جواز فتوا ورکړې ده. دا اخري چې کوم صورت دی چې د پردي سړي منی وي دا بالکل ناجایز دی. والسلام.